السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو سعودي عرب چې او نجران چې کومه واقعیا سره ده چې کوم لک سر قلم سره ده په سوشل میډیا باندې او ټیک ټاک او په نور وغیرہ باندې ډېر لوی نن سبا وایرل ده او ټول خلک په خفه دي. نو دې خبره در سره کوم دې ایریا چې موږ خپل سټور ده د سنټر او الکتریشن بلکې دی موږ دوه سکه وړه مې دي هلته اوس دې ایریا چې په 2 کیلومیټر باندې دی کس چې د مړه اصلاح ده دې سره کور ده هلته موږ ورور نو آنکو دیکھا خبره درته کوو خبره خو په سوشل میډیا چلیدله موږ نه سره چلوله خو ډېر نن سبا وایرل ده تفصیل در سره بیان کوو. دا نجران د مکی او دې نه تقریبا 1200 کیلومیټر مخکې ده او یمن بارډر سره ده نجران شهر. دا علاقې چې د کوم کس مړ سوی ده او د کوم کس سر قلم څه دا شیعه دي او دې نجران اکثریت د شیعهګانو ده او یمن بارډر سره تعلق لري او دا ډېر سخت خلک دي. نو ښه خلک هم دي او سخت هم دي قبایل دي او بیا د یمن سره په بارډر پراته دي. نو خبره در سره شروع کوو د کس موږ ورور مجلس ته چې دا کس ډېر ظلم کړی او چې دا کوم سر قلم سو تاسو موږ خو به اوس همدردي یو ورسره ټول پښتنو به وي ټولو خلکو به وي. نو ظلم یې داسې کړی و چې ویله دا دوه وروڼه وړل او دا دوه وروڼه یو ځای وړل او دا هلک چې د کوم 26 سال عمر و چې د کوم کس سر قلم څه دا کس سره شخص نو هغه ورور په مخ یې ورور وویسته نو هغه بل ورور د پله کوشش رو که نیولو نو هغه بل ورور یې په دا پښو وویسته نو پیله ورور خو یې په موقع مړ سه او دا یې په پښې بیا یې د بل ورور مړاو خو هلته کسانو ونه ونیوی. نو صرف دومره مقصد موږ دومره ده چې یو ورور یا یو پلار په مخ چې چوک مړوي دا ډېر زور غواړي کم از کم چې که چوک نه وي ورسره که نه او چې کله یو ورور سره مړ سي او دا یې هلته زخمي سي نو ورور سختي ټیم لیدلی یا چیرې معافي نه ورکوي. بهرحال بیا د خلکو قسمه قسم عرب ممالک ټول مشران او غټ غټ خلک دی معافي ته ویلی چې ورته راوستل او بار بار معافي یې کوه ونه غوښتله نو هغې نه معاف کول خو بیا یې زړه سخت که چې موږ ته لږ ټیم راکړو موږ به استخاره وکړو که په استخاره چې چیرې د کس معافي وه موږ به بیا معاف کوو او که چیرې د سر قلم کولو نو به سر قلم کېږي. نو هغې خلکو ټیم ورکړو نو استخاره یې چې هغه خولې بیان ده چې د چا نه مړی سلی و چې موږ ته استخاره چې دا اشاره نه اوسله چې دا کس معاف کړو لہذا موږ ته دې چې بس دا اشاره ده چې دې کس په سر قلم کېږي. نو موږ ډېر ملګري وایي ګوره آکه شیعه و هر چې څوک وي انسان و په دې باندې هر چې څوک ویډیو ګوري خفه ده او عرب ممالک ټول خلک پې خفه دي چې معافي بیا ورکوله ځکه چې دومره خلک او دومره معافي باوجود خلک ورالل نو معاف کوو بیا. نو دلته پښتنو تاسو موږ سره زه یوه خبره پیش کوم تاسې موږ یو عرب ممالک چې دا کیس سلی د ټول پې خفه یو خو موږ پښتنو چې موږ مروتو چې موږ هرې علاقې چې KPK چې دغسې واقعې روزانه کېږي. دا چې کوم واقعاتو د پانسۍ نه مخکې
او سر کټ کولو نه مخکې چې کله دا مور د بچي سره میلاو کېدله نو هغه لمحات ډېر دردناک دي. هغه دا نه ده چې موږ ووایو چې مسلمان ده یا شیعه ده، به هر حال یو مور زوی ده او د چا غوښې دي. نو دا لمحات ډېر دردناک دي او دا موږ په پښتنو چې روزانه په بنیاد دي، ځکه ستاسې موږ به وینو چې روزانه چا زړه غوښې او چا بچیان، چا خاوند، چا پلار یا چا ورور ډېر په وړې وړې کیسې باندې قتلو. او تاسې موږ وګورو نن په یو سر کټ کولو باندې خو موږ ټول خفه یو او موږ په دې نه خفه کېږو چې موږ حالات کوم دي په کلو چې په تربرو چې په خپلو رشتې دارانو چې خپل یار دوست چې محلو چې یو بل په وړو وړو کیسو باندې مړو او روزانه په بنیاد باندې دغسې مور ته روزانه تکلیف رسي، دغسې کوروالو ته او دغسې بچیانو ته روزانه تکلیف رسېږي او دا قیامت او دا تکلیف په هغه کور باندې وي، په ټول په علاقې باندې وي، ګاونډانو وي، خو تاسو موږ دا پرې نه شلې. خو صرف وجه صرف دومره ده دا موږ چې دا ولې نه راځي کمې، ځکه چې موږ قانون نشته. که چیرې موږ د سعودي عرب غوندې یا عرب ممالک غوندې قانون وای او دغسې سر قلم کېدلی نو نن به دغسې روزانه په بنیاد دغه مړي نه وله او دا کیسې به نه وي، ځکه چې موږ ډېر لوی په زړه سخت ظالمان یو. په وړو وړو کیسو باندې چا غوښې ووژنو مړه ووي او تکلیف درد هغه کور ته راسي. نو بلکل موږ به زړه په بد وي چې معافي بیا ورکوله، خو قانون دی او چې په دې باندې عرب ممالک چې دې باندې و بادشاه زړه بد و، ځکه چې ډېر غټ غټ خلک دې معافي ته ورغلل، هغه فیصله بدله وایسله او نه قانون و. نو رای صاحب موږ ټول پښتانه وروڼه یا مروت دي یا چوره دي چې د روزانه په بنیاد باندې په وړو وړو کیسو باندې دغسې مړي کوو، لانجې کوو، دغسې تکلیف او دا خو موږ لمحې چې کوم دا لمحې د سعودي عرب والے په سوشل میډیا مخامخ رالی او موږ روزانه په بنیاد باندې چې کوم دغه خپلو پښتنو چې کېږي او روزانه په بنیاد دغسې سوشل میډیا ته لمحات راتلی نو موږ پوره دنیا چې د موږ پښتنو نه غټ د دوک لمحات نشته. نن چې په سعودي عرب چې یو سر قلم کوونې باندې دومره په ټولې دنیا چې درد او دوک ده، دا درد او دوک موږ پښتنو چې ډېر زیات ده، خو که چیرې موږ دغسې لمحات په سوشل میډیا راتلی دا نه ده چې نجران چې هغه کس ته معافي نه وسله. نن ما ته ورور ویله چې په نجران چې 2 کسانو سر قلم کولې نوره تاریخ و نو خلکو دغسې ورغله معافي ته معاف یې کړل او هغه سر قلم کونې نه بچ. نو هر ځای دا نه ده چې چېرته معافي، هر ځای معافي کېږي او معافي نه کېږي. نو موږ صرف میسج دومره ده چې موږ پښتنو چې کوم دغسې په بنیاد باندې او دغسې مور ته تکلیف او دغسې بچیانو ته تکلیف رسېږي چې موږ په خپله نه یې کنټرول کړی، خپله مو بچیانو باندې تعلیم او خپله مو دا توپک نه یې اچولی، تر هغې پورې نه شو سکلی. الله دې وکړي چې موږ په پښتنو دې الله پاک رحم وکړي، ځکه چې موږ کهانی او موږ لمحات له دې نه ډېر دردناک دي. مننه جي، شکریه.